حقیقت دا دی چې موږ ته نه ده پته چې قرآن داسې اثر والا کتاب دی او ځکه موږ ته پته نشته دی چې زموږ ورسره تعلق نشته. یو واقعه دا مشران بیانوي که نه چې چېرته یو حافظ صاحب و حافظ صاحب سترګو باندې ړوند حافظ و او مرزادي ړوند دی چېرته چا نه دغه څوک یې لیدلي نه و نو ویل چا ورته ویل چې حافظ صاحب کیر خورې دله راوړم چېرته کیر ویل هغه ورته ویل چې کیر څه شی وی چې خوږي خوږ مزیدار او سپینې وی چې څنګه سپینې وی چې د بتې په شانې سپینې ایلۍ په شان وی چې ایلۍ څنګه سپینې او دې غریب سپین چېرته لیدلې ایلۍ چېرته لیدلې وه نو ویل هغه ورته د لاس داسې کوم وی چې ته په دې لاس کېږده که نه ایلۍ دغه شانې وی چې هغه نو په دې به د لاس کېښود ویل چې تا خو وایي چې دا کیر پوس دا خو کلک دی دا خو نه دی پوس ویل هغه ورته چې ګوره بدقسمتي ده چې تا کیر لیدلی نه دی که تا کیر لیدلی وی چېرته که نو تا به بیا نه ویل چې دا کلکي. دغه مثال زمونږ د حافظانو دی چې موږ ته دا پته نشته دی چې قرآن کریم به موږ باندې اثر کوونکی کتاب دی. موږ د قرآن کریم مجلس کې نه ناست. هغه ماهر قادری چې کوم یو شعر دغه ویلی نظم که نه چې قرآن کریم کی فریاد نو په هغې کې دا الفاظ ویلي دی چې طاقوں میں سجایا جاتا ہوں سینوں سے لگایا جاتا ہوں. بس مسلمانان څه کوي په طاقونو کې میږدي او د سینې سے مې لګوي. پس په طاق کې پروت دی مزیدار کله چې د ناوې واده وي نو هغه نن سبا یو د ناوې دپاره ځان له قرآن کریم دی او تکسور غلاف دی مزیدار هغه له خلک ورکړي او هغې په شوکیس کې ښودي او ټول عمر یې نه کولاوي. دغې دپاره مونږ قرآن کریم ساتلی دی. او یا دا ده چې کله نوی کور جوړ شي او هغې ته مونږ کله منتقلي کوو نو طالبان راجمع کړو چې راشئ په دې کور کې تاسو قرآن خواني وکوئ قرآن پکې وایي. دغې دپاره مونږ قرآن کریم ساتلی دی. او یا دا ده چې بس محض تلاوت هم به کوو پکې برکت دپاره پکې ختمونه هم کوو د ذکر دپاره. خو دا اصل خبره دا ده چې موږ به دا وایو چې دا قرآن د الله خط دی موږ ته دا د الله تعالی هدایتنامه موږ ته رالیږلې ده. القرآن هو حبل الله تعالی المتین الممدود من السماء الى الارض چې الله رب العالمین دا یو رسی راځوړنده کړې ده. حبل الله دا د الله تعالی رسی ده الممدود من السماء الى الارض الاسمان نظمه کې ته راغلې ده. او طرفه بید الله و طرفه بأیدیکم یو طرف د الله په لاس کې دی یو موږ ته راځوړن کړی دی. وی واعتصموا بحبل الله جميعا په شریک د الله په رسې منګولې ولګوئ. قرآن داسې کتاب دی عزتمندو قرآن کریم اثر داسې کوي هدایت یې چاو چاته کړی دی نو ناشنا واقعات دي زه به کمه ویمه. خو قرآن کریم دا دو خبرې یو د هدایت کتاب دی او بل غیرتي کتاب دی. غیرت په قرآن کریم کې دی. یو مشهور امام دی د جماعت زراره بن ابي اوفا رضی الله تعالی عنہ صحابي دی. دا چې د قرآن سره سړی کله مینه شروع کړي او د قرآن سره تعلق جوړ شي نو قرآن بیا مینه کوي دوستانه کوي تعلق ساتي. او د قرآن داسې تعلق دی چې یو ځل ستا سره تعلق جوړ کړو بیا نه پرېږدي د چا سره تعلق. حتی هغه یو حدیث په دې منځ کې ما ته بل رایه شو د واقع نه وړاندې نبی علیہ السلام صحابو ته ویل چې د قرآن کریم کې یو سورت دی او 13 آیتونه پکې دي. 13 لوددت ان تكون في قلب كل مؤمن زما دا خوښه ده چې هر مسلمان ته په زړه کې دا 13 آیتونه یادي او دا سورت په یادو باندې یاد کړي. او ویل دا داسې سورت دی چې څوک ورسره مینه کوي څوک یاد کړي. نو کله چې بیا قبر ته کوشي او دا ټول خلک د نه راشي موږ د قبر نه یېرېږو که نه قبر نه موږ یېرېږو چې دا به څنګه حالت وي تختې به راباندې واړئ. او زمونږ عقیده هم دا ده چې قبر کې سوال و جواب دی په قبر کې عذاب دی په قبر کې خوشحالي ده. زمونږ به زمونږ جامې زمونږ کمبل زمونږ کټ زمونږ بستره ښځه بچي مور پلار ټول خلک به زمونږ نه راشي. یو سپین کفن د بیکاره کپړې او د هغې سره زمونږ عمل به پاتې کېږي نور هر څه به ختمېږي یوازې به. او چې کله دې قبر ته کوشي نو په دې دوران کې به دغه 13 آیتونو والا صورت به دې قبر ته راننوځي د یو ښایسته انسان په شکل کې. او ورته به وایي چې ګوره یېرېږه مه غم مه کوه ښه زه ستاسو په دې قبر کې یم زما تعلق ستا سره دی ما پېژنې زه څوک یم. نو دا به خپل تعارف پکې زه هغه صورت یم دا کوم صورت دی سورة الملک دی. تبارک الذي بيده الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیاة ليبلوکم ایکم احسن عملا. دا صورت په قبر کې زموږ سره نو قرآن داسې ملګری دی داسې یار او دوست دی
چې دې تعلق په دنیا کې نه ختمېږي بلکې دا واحد هغه کتاب دی چې دا به په قبر کې زمونږ سره وي. زم ډېره ملګرتیا ورسره پکار ده، ډېر تعلق ورسره جوړول پکار دي چې قبر کې دا یو ملګری دی زما استاد، بل ملګری نشته، دقه یو ملګری دی. خو چې کله مینه شروع شي نو مینه دا ده. زراره بن ابي اوفا صاحب د سارې منځ ته مخکې شو، بنو قشیر په محله کې امام دی، د سارې منځ ته چې مخکې شو هغه خلکو خو قرآن یادو، په قرآن باندې د هغوی عمل هم په دې پوهېدل چې قرآن کې موږ ته څه وایي. د سارې منځ ته چې مخکې شو نو د سورة المدثر تلاوت شروع کی، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابک فطهر. دا سورة چې وایو نو دې ځای ورسېدو فاذا نقر فی الناقور، چې دې ځای ته ورسېدو چې فاذا نقر فی الناقور داسې وخت روان دی چې د اسرافیل په شپېلۍ کې به پوکې وشي. خو چې دا ته ووایو په دویم ځل باندې بیا راویوست شو او بیا یې د سورة مدثر نه دا تلاوت شروع کړو. دې ځل چې راغی په درېیم ځل باندې بیا شروع وکړله او چې درېیم ځل دې ځل راغی چې فاذا نقر فی الناقور یو چغې ووهلو را پرېوتو. چې را پرېوتو نو بل کس مخکې شو مانځه ته چې هغه سلام وګرځو چې وکتل د هغه په بدن کې څه شی هغه ته هارټ اټیک شو. د دې یو آیت په سر باندې چې قیامت را روان دی. دا خلکو د مرګ ور یادوي، دا قرآن خلکو د مرګ ور یادوي. خو چې ځان پرې پوه وکړو موږ ځان نه دی پوه کړی. د عربیان امامان تاسو ګورئ نه په مانځه باندې ولاړې بس چغې به کي جاړې به جاړې به موږ کله پسې هسې وجاړو چې دا جاړې موږ پکې وجاړو نو موږ ته پته نه کېږي چې ولې جاړي. د هغوی ته هغه په دې پوهېږي چې د الله تعالی په دې کې څه وایي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم دی او سم زوم دی. دا کلاس دا ټیم لګي سړی به کې تفصیلات بیانوي، خو خیر د هغه د زومتوب یو واقعه ته بیانوم. زوم داسې زوم دی چې نبي علیه الصلاة والسلام علیه یوه لور ورکړې د حضرت رقیه رضی الله عنها له ورکړې وه. چې حضرت رقیه کله وفات شوله نو نبي علیه السلام به د لوریانو سره ډېره مینه کوله، خواله به یې تلو، په مخه به یې خواله ورتلو لوریانو کره. نو کله چې د هغې دا درې څلور ورځې تېرې شولې نو حضرت عثمان صاحب د نبي علیه السلام کره راغی. چې راغی نو خاموش ناست دی، ښکته ګوري، پریشانه ناست دی. نبي علیه السلام ته عثمان ولې خفه یې؟ ته خو ډېر پریشانه نه یې؟ نو هغه ورته یا رسول الله سلم خفه به نه یم، مخکې ستا لور زما په کاله کې وه او ته به راتلې استاد مبارک قدمونه به زما په کور کې پرېوتل، اوس په ته نه راځې زمونږ کره، ته دې باندې خفه یې؟ مینه ده که نه؟ نبي علیه الصلاة والسلام ته لور ور یاده کړله او نبي علیه السلام د سترګو نوښ کې لاړلې، ویې ژړل او بیا ورته وایي عثمان ته خو ډېر ناشنا انسان یې، ته ولې خفه کېږې؟ دا جبریل راغی او ما ته وویل چې عثمان له بله لور په نکاح باندې ورکړه. نو زه په دې مجلس کې تا له د ام کلثوم نکاح درسره کوم، د هغې عقد درسره کومه، بله لور مې دله په نکاح درکړه، بیا له بله لور ورکړه. بیا ورته وایي عثمان ته الله ته دومره ګران یې، د الله دومره خوښ یې چې دا خو زما لور ده او وفات شوله، که دا بله وفات شي بیا زما بله لور وی ما به دله بله درکولی، چې هغه وفات شي ما به بله درکولی وی. که زما 50 لوریانې وی او ما دله درکولی او دا وفات کېدی ما به دله بله درکوله، بیا مې دله بله درکوله، بیا مې تاله ما بله درکوله، ته الله ته دومره ګران یې. ایو موقع کې د تبوک غزا چې کله وه نو حضرت عثمان صاحب لاړو چندې راوړله. قرآن په انسان کې داسې غیرت پیدا کوي. نبی علیہ السلام د تبوک د غزا دپاره اعلان وکړو چنده راوړي. حضرت عثمان چې کتل نو حضرت عمر فاروق د کور نیم مال راوړو، ابو بکر چې ټول مال راوړو، حضرت عثمان لاړو ویل سلو خان د غلې نه ډک کړل. سلو خان تاسو خیال سلو خان چې راوړو دغه غاره پورې به دا لویه کړۍ به روانوي. راوستل نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي چې دا مې دله د الله په لار کې درکړل، دا غلبه مجاهدین وخوري او کوم چې دا سورلیدلو په دې مجاهدین سفر وکړي. نبی علیه السلام ته د برکت دعا وکړله. ناست دی نو تسلي نه کېږي چې سلو خان لاسته دي، لاړو سلو خان نور راوستل، د الله رسول دام والا مجلس کې ناست دی او په 200 خانو شکل د هغه تسلي ونه شوله، لاړو او سلو خان نور راوستل. 300 خان د غلې نه ډک دی د تبوک په غزا کې ورکړي دي او د هغې نه بس چې کله ناست دی نو بیا هم تسلي نه کېږي. دا د قرآن شاګرد دی، قرآن یې ویلی دی و چې ما څه شی ورکړي. لاړو او په کور کې سره زر دا لمن یې ترې راډکه کړل، لمن یې راډکه کړه، تولې 2 تولې نه. او راوړو نبي علیه الصلاة والسلام ته ویل زونۍ کا او دا سرې ور واړول ورته، ویل دا هم د الله په لار کې قبول کا. ویل نبي علیه الصلاة والسلام دا لمن ونیوله او داسې به یې دا سره اوچتول او بېرته یې راښکته کړل. عثمانه
ویل افعل یا عثمان اصنع ما شئت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سجده خو هغه کوه الله تعالی ټول ګناهونه معاف کړی دي. داسې عثمان او داسې د دې حضرت عثمان عمل سو نو عمل د دوی مر خپل موضوع سره لګوما عمل داو چې د قران کریم د تلاوت سره ناشنا مینه و ناشنا منګ مینه کو یو ورځ یو کو بل ورځ نه کو یا چې ډېر زیات تلاوت کو نصیب پاره تلاوت. حضرت عثمان رضی الله عنه چې څومره وحی نازل شوه دا ډېر لومبه حافظ حضرت عثمان دي صحابه ډېر لومبه حافظ عثمان او چې څومره قران به نازلې دوه دغه قران به ټول تلاوت کو نو کله سی پاره نازل او لس به تلاوت کو او چې کله ټول نازل شو نو ما خام به چې کله ودرېدو په دې ویتر باندې ودرېدو نو په ویتر کې ټول قران کریم وایو حتی چې سار وشو سار پورې بلا ولاړو.